تېره ورځ د باجوړ په بم دماکه کې د اوو خویندو یوازینی ورور د جی او آی په دغه بدقسمته کنونشن کې شهید شو، څوک چې د پاپړو خرڅولو په غرض جلسهګاه ته تللی و. بل طرف ته د 11 ورځو د واده زلمی هم په دغه خودکش دماکه کې د بارودي لمبو ښکار شوی او د هغه مور او نوې واده شوي ناوې باندې د هغه د مرګ خبر لکه د اسمان تندر لګېدلی. د 12 کلن ابوذر تعلق د ضلع باجوړ تحصیل خار علاقه شنډۍ موړ توحید آباد سره و، څوک چې په سرکاري سکول کې د اووم جماعت زده کوونکی و. ابوذر چونکې د یو غریبې کورنۍ سره تعلق ساتلو دغه کنونشن ته د پاپړو خرڅولو په غرض تللی و چې خپل د کور انغرې بل وساتي، خو هغه څه خبرو چې د هغه د خپل کور د انغري د بلیدو دغه کوشش په هغه د بارودو د لمبو ښکار کوي. بل طرف ته په دغه دماکه کې یو داسې ځوان هم و چا چې 11 ورځې مخکې واده کړی و. د باجوړ په دغه بم دماکه کې 20 کلن اجاز احمد په هغه 54 کسانو کې دی کم چې په دغه خودکش دماکه کې په حق رسیدلی دي. د اجاز احمد د مرګ خبر د هغه ښځې او مور باندې لکه د اسمان تندر لګېدلی. اجاز احمد په 3 ورونو کې د ټولو مشر و، څوک چې د پیشې په لحاظ سره ترکاڼ و. د اجاز احمد تره د میډیا سره د خبرو په مهال وویل چې اجاز احمد د یوې پارټۍ سره تعلق نه ساتلو. هغه سهار وختي په خار بازار کې واقع خپل دکان ته تللی و، چرته چې هغه د چکر په غرض د خپل ملګرو په وینا دکان بند کو او د چکر د پاره دغه جلسهګاه ته لاړو او هلته دماکه وشوه او په هغې کې زخمی شو. د هغې نه وروستو هغه د هلیکاپټر په ذریعه پیښور ته منتقل کو او هلته هغه خپل ساه ورغو. د دماکې په ورځ چې کله اجاز احمد بازار ته لاړو نو د هغه ښځه د پلار د کور نه واپس راغلی وه، خو د هغه سره یې ملاقات نه و شوی. د اجاز احمد سره اخري رابطه د دماکې نه لږ ساعت مخکې د کشر رور سره شوې وه. کشر رور اجاز احمد ته ووی چې بابي او سمیلمانه واپس راغلي او د ځان سره چاول، چکن او نور روایتي څیزونه راوړي، ته کور ته راشه، ټول ستا انتظار کوي. خو اجاز احمد ورته ووی چې زه به لیټ راځم، تاسو زما یې څه خوراک کېدی چې درشم نو وبخورم. د هغې نه بعد هغه فون بند کو او دا د اجاز احمد د زندګۍ اخري رابطه وه. د اجاز احمد د تره د وینا مطابق د هغه لاش د شپې 1 بجه د پیښور نه باجوړ ته منتقل کړی شو. د لاش د منتقل کېدو نه مخکې د هغه کور والا د هغه د مرګ نه نو خبر. د هغه لاش کور ته د رارسېدو سره د هغه په کور کې ماتم خور شو او د هغه مور او نوې واده شوي ناوې باندې د هغه د مرګ خبر لکه د اسمان تندر لګېدلی. عقیب رضا، سوات نیوز ډیجیټل، منګورا، سوات. تېره ورځ د باجوړ په بم دماکه کې د اوو خویندو یوازینی ورور د جی او آی په دغه بدقسمته کنونشن کې شهید شو، څوک چې د پاپړو خرڅولو په غرض جلسهګاه ته تللی و. بل طرف ته د 11 ورځو د واده زلمی هم په دغه خودکش دماکه کې د بارودي لمبو ښکار شوی او د هغه مور او نوې واده شوي ناوې باندې د هغه د مرګ خبر لکه د اسمان تندر لګېدلی.